د 9 مای 2023 یرغل څومره میندې بوري کې، څومره خویندې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شول او څومره کورونه وران شول. خو موږ پښتون قوم له بده مرغه اوس هم د خرګوش په جوور خوب اوده پراته یو. چا د شرخوخو په لړۍ کې پیللی یو او څوک د شهادت د اوچتې مرتبې مبارکۍ راکوي. څوک 9 مای د تورې ورځې په نوم یادوي او څوک دا ورځ د شهیدانو ورځ مانځي. بچي د قام مري او د ورځې مانځلو ټیکه دوی په سر اخیستې ده. د 9 مای یرغل کې په فایرنګ مړه شوو وارثانو په زخمونو مالګې دوړولو دې انداز ته څه نوم ورکړو؟ د دولت اوږې، د شهرت تږي او د اقتدار نشې په سترګو ړانده کړي دې بې ضمیرو خو د قام بچي تالا ترغه کړ. دا ګلورین هېواد یې د قام د بچو په وینو تک سور کړ. خو نه یې نشه کوزېږي او نه پاتې دا د قام بچي په کلاره پرېږدي. دا ګلورین وطن د دې قام د بچو دی او د قام دا بچي د دې وطن اصل مالکان دي. خپل ذاتی مفاد یا د وطن دښمنه عناصرو ایجنډې باندې کار کوونکي خواکه د سیاسي ګوندونو مشران وي یا په ادارو کې په غټو غټو څوکو ناست مفاد پرست ټوله ولې نه وي. نوغې ایستلو کې به ایله نه کوو، نو هله به دا قام دا وطن ژوندی او بریالی پاتې کېږي. ګنې خاورې ریبه شي. لطیف الله داودزی، خبریال ډیجیټل نیټورک، پېښور.